د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په خصوصي هدایاتو د ملکند سرخار بډخیله کې په باقاعده توګه د حلال فود اتارټي ضلعي دفتر پرانیستا وشوال هم په دې لړ کې وښکلي دستوره تر سره شوه چې پکې اسسټنټ کمشنر محیب الله یوسفزی مشر میلمه و د انجمن تاجرانو بډخیلي مشرانو او تاجرانو هم په دستوره کې ګډون وکړو دستوري ته مشر میلمه محیب الله یوسفزی وویل چې د حلال فود اتارټي دفتر قائمول د وخت مهم ضرورت دی ځکه چې ملکند ضلع کې ولسته د ښه او معیاري خوراکونو پرامي یقیني دستوري ته د حلال فود اتارټي ډیپټي ډایریکټر اسد قاسم او اسسټنټ ډایریکټر مراد علي ویل چې زموږ د ادارې مقصد ولس د آرام او غیر معیاري خوراکي توکو حفاظت کی ساتل دي ځکه چې بعض تجارت پیشه خلک ډیر ممنوع خوراکي توکي خرڅوي کوم چې د لوی ناروغو سبب جوړیږي دا نن چې کوم میټینګ دلته کوم شو زموږ په افیس کې نو دا یو قسم د افیس اناګوریشن مو د دې علاوه دا یو میټینګ و د ټریډ والا سره چې دوی موږ پوه کو چې زموږ اداره کم کار کوي د دې علاوه موږ اویرنس د دوی لپاره به ټریننګ ارینج کوو موږ په سکولز کې په کالجز کې په یونیورسيټیز کې په دې کې به سټوډنټس په تر باندې اویرنس هم کوو د ټریډ والا په تر باندې به اویرنس کوو بنیادی تور باندې د فود اتارټي چې کم کار دی هغه خلکو کې پوهه راوستل دي ځکه چې د صفائی یا د هایجین چې د ټول او ښه کوالټي خوراک چې دی دا یو عادت دی نو موږ وایو چې د خلکو په عادتونو کار وکړو هغه نه په جرمانو کیږي او نه په دغه کیږي هغه به کیږي موږ په پوهه باندې وکړو د ملکند تاجر مشرانو د حلال فود اتارټي چارواکو لا باور ورکړی دی چې د ولس د بهترۍ لپاره به په شریکه کوششونه کوو او د خپل چاپیریال نه به د غیر معیاري او آرام خوراکونو خاتمه لپاره پوره مرسته کوو. عمران دریاب، خیبر نیوز، بډخیله، ملکند.